ویوالو زنبالې کوي زویره له باړه کېشتله وایي ورشي اوس یې زنباقي ګوایان لرمه زویه ګوایان لرمه تمانچه مې باندې روکه خدای شته ما باندې چې روی کړم هغه بلوټ ووالو تمانچه ورته غلا شوه چې غلا شوه ما څه خو لاس په لاس ولاړو تمانچه ته مې واغسته ما بیا کلتوس لړه کړو چې بل پېښه شو ډزو لګېد مخامخ نه هغه وایي چې ما بالکل د باړې خور ته تابوت ته د باندې ما روټایم کړی د ما د نشې دپاره پیسې هم ورکړي دي اول ته کې دا ما ایشتې دی هغه د کلي خلکو موږ ته وویل چې کوم دا مقتول دی نو دا هم صحیح هلک نه و کلاګانې به یې کولې او د چې کوم بل ملګری دی سرتاج دا ملزم چې زموږ دی دا د رسیور تور باندې به یې کار کولو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو په 14 اکتوبر باندې د رحمان بابا تاڼي پولیس ته د باړې خور سره یو لاش ملو شوی. لاش د یو ځوان الکو هغه نامعلوم کسانو وجلو په موقع باندې نه د هغه شناخت شوی او نه د قاتلانو پته وه. د بیا د دې مقتول شناخت هم شوی دی، ملزم هم نیول شوی دی. دا ټول به تاسو ته وایو چې مقتول څوک و، ملزم څوک و، وجه قتل څه و. دې حوالې سره به د مقتول فیملی سره هم خبرې کوو، ډي اس پي سره هم خبرې کوو او کوم ملزم دی هغه سره هم خبرې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. ډي اس پي امجد خان دا راته ووایي چې په 14 اکتوبر باندې کوم لاش ملو شوی د باړې خوړ نه د هغې شناخت څنګه وشو، بیا پولیس ملزم ته څنګه ورسېدل؟ جی بالکل دا په 14 تاریخ سهار ټایم کې پولیس اطلاع ملو شو چې دا سی یو لاورسه لاش پروت دی زموږ سره زرخانې باړې خور ایریا د پای کې یو لاورسه لاش پروت. هغې کې پولیس فوري طور باندې موږ ریسپونډ وکړو. هلته کې چې موږ لاړلو د لاش تحویل کې واغېستلو، ضروري چې کوم لوازمات دي هغه موږ برابر کړل. لاش هم هغه تحویل کې واغېستلو، اف آی آر موږ نامعلوم خلاف وکړلو. بیا موږ په علاقه کې معلومات کول چې را موږ سره دغسې لاش یو نامعلوم ملو شوی دی. نو په دغه دوران کې موږ سره په علاقه کې یو زنانه ملو شوه چې کومه د مقتول امجد مور وه. هغې موږ ته وویلې چې دا زما زوی دی، امجد یې نوم دی او دغه ماښام باندې دا موږ نه د کور نه وتې او سهار دغه لاش باندې ملو شو. جی بیا دا کوم لاش و دا په ډز لګېدلی و، پانسي شوی و، څه چل شوی؟ بالکل دا په ډز باندې لګېدلی و. د هغې باره کې هم بیا موږ په علاقه کې معلومات وکړل. علاقه کې چې کوم معلومات موږ وکړل نو په هغې کې موږ ته پته ولګېده چې د ده بل یو رشته دار دی کوم چې موږ سره د وقوع ملزم دی سرتاج نوم یې د خپلو کې دواړه رشته دار دي. د کلي خلکو موږ ته وویل چې کوم دا مقتول دی نو دا هم صحیح هلک نه و، کلاګانې به یې کولې او د چې کوم بل ملګری دی سرتاج دا ملزم چې زموږ دی دا د رسیور تور باندې به یې کار کولو. رسیور په تور به د کار کولو د به چې کله غلا مو وکړو د به خپل سامان وړو او د سرتاج سره به یې خو دغه کاته کې دی یو هلک د دې وقوع نه څو ورځې مخکې یو موبایل پټ کړی. دغه موبایل سلسله کې به موږ ته معلومات وشول چې د وقوع په نه یو ورځ مخکې دلته کې د دې موبایل په سلسله کې څه جرګه شوې وه. هغه جرګې کې به د مقتول امجد په جرګې مخامخ بیا خپل د دې خبرې اعتراف وکړو جرګې ته چې بالکل زه کومې غلاګانې کوم نو هغه د غلا سامان زه وړم او سرتاج ته حواله کوم. سرتاج ته بیا د دې خبره باندې رنج و چې یاره د چونکې زه په کلي علاقه کې په جرګه کې په حجره کې وشرمولم. هغه دې خبرې بدل هغې ایستو دپاره بیا دې سره لاړلو او د هلک د حجرې نه بوتلو د شپې هلته ویشتې او په خوړ کې غورځولې. ملزم څنګه گرفتار شو؟ ملزم زموږ خپل سورس باندې انفارمیشن باندې هغې باندې موږ ډېر سره کار وکړلو چې کله موږ ته دا پته ولګېده چې دا زموږ د وقوع ملزم دی نو موږ ډېر ټیکنیکل طریقې سره باندې کار کړی و. هغه خپل سورس باندې ملزم بیا موږ سره د علیه قتل پستول ګرفتار کړو. څنګه چې تاسو ووی او د تفتیش کې هم دي چې یاره دا کم مقتول نو د غلا موبایل اخیسته دی مخکې چېرته نیول شوی و، چېرته اف آی آر پې و؟ بالکل د مقتول امجد خلاف زموږ د دې رحمان بابا تاڼه کې د کار لفټنګ اف آی آر هم شته دي، نارکاټس دی هم گرفتار وو، هیبیچ الغل هم وو. د لکه ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې دی یوازې او د خپل جرم منلی؟ ملزم بالکل ملزم انټرګیشن دوران کې دغه خبرې هم خپل اکسپټ کړی دی چې زموږ دغه جرګم شوی وه. جرګې دوران کې چونکې هغه د نوم اخیستی و د ده بې عزتي پکې شوې وه دا هم مني او د جرګې د خلکو په وړاندې دی د جرګې نه د حجرې نه دی بوتلی او علاقې ته یې بوتلی او ډز هم مني دنه چې کوم تر علاقه تل پستول هغه هم موږ د ملزم په نشاندهی باندې نه برآمد کړی دی. د دې دواړو په خپلو کې سره رشته هم شته؟ مقتول د ماما زوی دی او دی د ترور زوی. ستا څه نوم دی او ته څه روزګار کې؟ زما سرتاج نوم دی مشکه چلوم او دا الګ دی څه و د امجد سره ستا څه رشته وه؟ دا زما د ماما زوی دی. تیز وایه. ماما زوی مې ده. دا ستاسو جګړه په څه شی وه؟ دا چې بس غلو باندې بغلط جرګه کې زما نوم واغېستو یاره وي غلا موبایل مې دله ورکړی زما ذمهواري مې واغېسته ما بوتلو دغسې کار سره. څنګه دا غلا دا خبره دوباره وکړه څنګه غلا شوې پوره واقع بیان کوو جرګه څنګه وشوه هغه پوره خبره وکړه. دې جرګې موبایل یې پټ کړی و د غلا که نه او حجره کې ناست و بس خلکو نیولی لکه موبایل لکه بس دې خو موبایل ونه چا له ورکړی و بس دې کې ورته کس ته جرګې ته ویل چې یاره موبایل ما سرتاج له ورکړی دی
بیا جرګې خلکو زه روغ اوسم مې دلته راشئ موبایل تاسو مې دا موبایل ما سره نشته دی مې نه بار کو مې موبایل تا چا له ورکړی موبایل ما یو مرغۍ له ورکړی وستانو ما ځکه واسو چې تاسو ما دې پرېږدي نو څه نو زه څنګه خبر مې تاسو نو شرمولم بیا تاسو وکړه غیر بس هغې نه پس بیا لاړو بس هغې نه پس څه وشو نه پس بیا دې لاړو بس ومویشتم نه په څه بهانه دې دغه باړې خوړ طرف ته بوتلو کور خو ستاسو هلته نه دی که نه نه کوم په څه بهانه تا بوتلو که تی بوتلې څنګه چلو شو بیا نو زه بوتلم ما ته دلته نو ویل ایس هم ایس به مشکل کنه خان ایس به سکرول ایس رالو من خلاص شو ایس مې راواغستم او لاړ ناس وو ته چې کته مې د بدل شل کې مال دی راغو ما خیم پټ کړو باندې منی ما شولې وو بيخي بدل شل کې ما تماشه مې باندې روخه خدای شته ما باندې چې روخ کم هغه بلوټو والو تماشه ته خلاص شو چغلاش بس ما سه خلاص بلاس ولاړو تماشه ته ما واغس ما ته کله تاسو لړا کو شبن په شو سیوډه زو لګي مخامخ لکه مطلب دې ته اشتو نه ته اشته کسن چې بده په لزی وشتم خان بیا چې کله تا دې قتل کو نو تلاړې کور کې دې چاته ویل کنه نه ما بیا ما چاته مونږ ویلا بیا سو شو بیا لاړم کور سره راغم کور کې بس کلار کې ناستم غږ مګ نو کو څنګه بیا بار وته مس سو کړو تا نه خبر نو چې تا دې مړ کړې نه څوک نو خبره ته دې چې کله بیا د لاش راوړو نو بیا تا ته پته ولګېده بیا ما ته پته ولګي بیا د موږ بل مرګره هغه راته ویل کوي دغه خو تا زینب بوتلې دی او پتا باندې تین شو من خان بیا ما فيش څنګه د خوخي بیا زرال خپل تراغم تانه ته ها دا چې کله ته د لاش راوړو د دې مړی کې تناس بیا یا جنازه کې شریک شوی نه زه نو ډایرکټ تانه ته بیا راغم ډایرکټ تانه ته راغم خو نه تللی اوس دا تا کم کار کړی دی په دې خو تماچا غلا شو ته بچ وې نو ته دا کم کار تا کړی دا ښه کړی که سومانه وې نه چې ډېر زیات په خپې مو ښه کار خو نه کړی او دا دې چې کوم خبره د جرګه کې کړي و دي ډي اس پي صاحب خبره متاور دي او چې د بدغلا موبایلونه هم د غشتل او سرتاج بولا بیا خرصول نه چې موبایل مله ما نه خرڅ کړو یو موبایل کې زما خلی نو واغسم دی یو کې نو دین نه خبر شیر چاله ور کړی چې ناغینه زته خبر نه خام دا خو ستاره رشتہ دار مو کنه ته آی اس ام سکل غلمو نو چې کله دی وشتو نو بیا د سپیسره خفقیدون نه ټیم کې خان ودې ټیم کې پهله گزار په ما کول خو بس خو خلک به په دې دنیا مله رزق وونه بس تمانچو ته غلش تمانچو ته واغسم وځل کله څه مې تلاړه کومه کله څه کې دې شي پروتو مثلا تمانچو ما خامخ نه و بس یو ډزو لګیدو بس بیا ما یو ډزو لګیدو بیا ته زمان ماته من ډاکه کنه یاره بچ بچ خو بیا چې سار کې خبر شو مې مر شو بیا غن بازار تانه ته راغم انا کې ځان ور خپل چرته خه تعلق بده مو سره پاتې شوی کنه پیلند وسره سورانه روانه نه پیلند روانه بس په یو موبایل باندې هغه کار شو نو د ماما ځول تر اغلی تانه کې سوزر بل جماعتونه ما یو ځل مل کړه ولته هغه زمانه ته نشو ما ته یې مشر ولا راول به پس بیا لاړم هغه ته مړ کولې ولی ګوره دروغ داوی پتاو کا پجرګه کې استاد ته خوري خبره داده چې پته دروغ داوا کا نو به مړ کولې ولی داوی پتاو کا مړ کولې ته ستا په دې ګناه سو نو الله پته نه لګي چې الله خبر شي حساب کتاب خدای سره دینه مخکې زمونږ د کور کې خوراکي واده ده کنه د ضرور باندې نه کې بس مخکې مونږ لانجه مانجه کړې و د درې زمانه ما سره ټول بس والټا کولم به کړو نه غي نه پد ماته لکه اچولې و کنه خدای شته ویره بس وتا ختمو کارې راته ویلو بس مې زبر سره بس دونه سره خوښ شو خوښ نه بیا د حساب سره شو دا خو سره هغه رشتہ داری دي مدام د سې مو سره رشتہ داری و اوس خو دې پتا باندې اف ای آر هم کړي معاف بدی کی نه چې ولله ټول نه معاف کوې مورې خوي صبر کولې سزا ورکوم ولا مور وی نو ټولونه مانی ټولونه روغه کوي سارم خبره پکې وشوي مور وی ویل سنویم پکې زوی خبره کوي نن درې ورځ د خالي ایس ایچ او رحمان بابا مدثر خان به تاسو کو چې د ملزم دي څنګه ونی و سرتاج جی بالکل چې د وقوع مونږ ته وشو د لاش مونږ ته په باډي خور کې ملاو شو نو به دې کې مونږ خپل مخبران چې کوم د دې علاقې امونږ اکټیویټ کړل آی کې به مونږ ته پته ولګي چې دې کې دا سرتاج الګ چې د ملوث دی د دین مخ کې دې کې جرګي یو شوی و یو موبایل چې هغه د مقتول چې دا چانه پټ کړو او هغه باره کې جرګه شوی و جرګي کې دا موبایل د سرتاج باندې د ګوتې راخلي وي چې دا موبایل ما سرتاج لور کړی دی نو دا غي نه بعد مونږ ته دغه د پته ولګي د سورس هم د پته ولګي چې دا د کړی دی لاغې نه بعد مونږ د پسې ولګېدو دا مونږ وینو سرتاج چې کوم دی هغه په خپل تفتیش کې دا منلې دی چې عوام جد قتل کړی دی بالکل دا هغه چې ما بالکل د باړې خور ته دا بوته د باندې ما رو ټایم کړی د ما د نشي د پاره پیسې مور کړی دي اول ته کې دا ما یشته دی هغه خو دا وای چې د ما باندې دا ګوتې راخلي دي او دا غلطي د ما باندې راخلي دي او اصل کې موبایل هم د سرتاج نه ریکور شو علاقه هم ته ریکور شو
او دا مني چې ما د باډي خور سره دا ایشته دي. ګرانو مرګرو کم لاش چې ملو شوی د امجد دغه مور سره به خبره کوو چې د امجد کله د کور وتی او د اطلاع څنګه شو د امجد کله د کور وتی بیبي امجد ورځ راته نه د معلوم فکر مې د سهار کې وختي ووتو شپې بار وه چې بار نه راغی شپې کور ته راغی هم سرشکای ودرولې هېڅ بیا کېنه ډوډۍ خورې هېڅ بیا کې وایي نه ماته بار سرتاج ولاړ دی سرتاج مال چېرته ځې ته چېرته ځې وایي نه بار ځم چې لمسې روان شو بیا بیا پوه نه شو چېرته یې بوتللو وایي بلکې نور خلکو ته ویل دي به غلاګانې کولې سرتاج به ترې اخیستلې بیټریانې به یې پټولې سرتاج به ترې اخیستلې موبایلونه به یې پټول سرتاج به ترې اخیستل دا څه دي سرتاج اخیستل بیبي دې چې کله امجد ووتو د کور نه بیا کله تاسو ته پته ولګېده چې دی مړ دی به سبا سهار راته 11 بجې که 10 بجې راته تاسو هغه بس چېرته معلومات نه کول ولې چې نه مال سرتاج سره لاړو اندرور زوی مې دی که نه پردی نه دی که نه خامون خورې مې دی نو ما ویل زه دې سره وتی دې باندې زما ډېر غټ بار دی بس بیا چې هلته لاړم نو دوی کره ور مړته تالي پرتې وي یو ورته امجدي وایي ویشتو چې ویشتو پته یې نه لګي بیا راته وروسته پته ولګي سرتاج ویشتلو سرتاج ولې ویشتو سرتاج په دغه غلاګانو کې ورسه وران شو په موبایلونو کې ورسه وران شو په غلاګانو کې ورسه وران شو چا به غلاګانې کولې دي سه نمجد به کول سرتاج له به ورکول دي پښې دي تېره کړه سرتاج ته ویل تا له ما دا شی درکړه دا شی وایي دا دې اجرې والا له ورکړه هغوی ګیر کړی و زما زوی دا هغې له ورکړه چې ما را پرېږدي به دې ته ښه ماله یو ملټ له پرېږدئ چې زه دې له هر څه ورکړم چې دی ورسره پرېښی ویل ورشي سمبالې کوي زوی ول زه سمبالې کوي زوی له باړه کېشتله وایي ورشي اوسې سمبالې ګوایان لرمه زویه ګوایان لرمه بیبي دا ستاسو خپله وی چې ستا زوی به غلاګانې کولې نو دې تا چېرته منې کړی و خبر دې ورته چېرته کړې وه ما ته خو پته نه وه که نه ما ته خو نه وه په دا خو ما کره کېناستو پاسېدو ما خو مې د بل د دې ترور زوی دا مې پکې رانیولی و دې تاڼۍ ته مې راوستې دلته حوالات کې وو حوالات کې ما ویل چې دا څه دی دا دې په غلا راړولې 15 ورځې که 6 ورځې دا ټول پولیسان مې پېژنې میرویس ما دعوه په میرویس کوله ما ته څه پته دی نه مار دا ما په میرویس دعوه کوله میرویس مې بې ګناه رانیولی والې مې اوس دې په چا دعوه کړې اوس یې په میردي ده په سرتاج ده چا دې کړې په سرتاج مړ کړی سرتاج دی سرتاج مړ کړی دعوه مې نه ده دی په سرتاج دی او ستا دا مشر ایز وی دا مې نه دا مې درېم زیو د کار دې نه علاوه څه کوه غلاګانو نه دا همدې سره ګرځېده غلاګانو سره مخکې لطیف چولو والا سره او د بس نشې مشې هم کولې نه نشې نه کولې نشې نه کول دی ولا یس جب کې ایښي و دی چې ویشتی و که نه خپلې صفایي دپاره یې مله جب کې ایښي و تمانچې مې ورسره خوا کې ایښي دا به دی خپله ځان ویشتی دی بس زما خو هغه الله ته مې ځان سپارلی دی الله راته وشرم ستا خاوند شته خاوند مې مړ دی نه خاوند مې نشته دې بچو دپاره ته څه روزګار کې زه سودا قرضوم بچو دپاره سودا دا لطیف دکان سر سره دی دا لطیف سره دی او زه سودا قرضوم څه سودا خرڅ نوخر کې دا بنګړي ګوتمۍ چپړ هر څه قرضوم سرتاج زیته دی ولې را سره وکړو سرتاج ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي صاحب خبرې مو اورېدې د ملزم خبرې مو اورېدې کم امجد الګ چې مړ دی د هغه مورکې دا د ما سره ولاړه ده دا په خپله مني چې د دې زوی به غلاګانې م کولې دا مني چې د رشته دار هغه په نشو راوړی نو زه هغه خلکو دپاره دې کیس کې خو پکار ده چې کم ملزم دی هغه ته سزا میلو شي پولیس یې انویسټیګیشن وکړي عدالتونو کې بیا هغه ته سزا میلو شي چې دا امجد خو نشي راتلی خو دې عجزې مور ته خو کم از کم انصاف میلو شي دویمه خبره چې کم ضروري کول غواړم هغه دا ده چې کم الکان ځکه چې د آیسو دا نشه بالکل دومره تیزۍ سره روانه ده په دې معاشره کې کم الکان چې دا ویډیو ګوري نو ای د دې نه عبرت والی چې څه ټایم هغې غلاګانې کوي کلم چې موږ د غلو الکانو نه انټرویو کړی دی نو هغې اکثر وایي چې یاره موږ په ژړاګانو باندې پیسې خرڅ کړي په آیسو هم خرڅ کړي په جینکو باندې هم خرڅ کړي کله هم هغې کور ته پیسې نه وړې خو چې کله بیا هغې یا ونیوي شي یا مړه شي نو بیا دقسې موریانې جاړي نو مهرباني وکړئ کم هم چې څوک هم چې کم یو غلط عمل هم کوي د دې مورکې دې جړا ته دې وګوري او خپله مور دې پرې راياده کړي څوک د خپلې موریانې نه جړی چې غلط عمل کوي بیا به د مور دا حالي نو خدای ته وګورئ غلط عملونو ځان وساتئ چې داسې موریانې بیا نه جاړي